د معلل حدیث 30 نمبر کې مو دا خبره وکړه چې د معلل پیژندلو دا طریقه ده چې چب وکي سند بټولي را جمع کې څومره سندونه دي حدیث ولا بیا به د غول اختلاف تو ګوري شراویانو څنګه دي چې یو شان دی الفاظ وروړي بل ځکه بل شان دی وروړي دي یا په دې ځکه داغه محدث ځان ته یو استاد ذکر کې بل ځکه خو بل راغله د دوه منځ کې وستا بل څوک ده همدا شته د یو ضبط او اتقان منځ کې موازنه میچینګ وکي څومره درانه دي څومره د اغه راجح دا شی دا روي دی اغه څومره ضبط کې خده دا څومره تنه کمزوره دا څومره متقین دا څومره کمزوره ده ثم الحكم على الروايه المعلوله بیاغه به د معلول روایت باندې حکم لګول شي خامختي عین تقع العله د علت کم ځای کې واقع کیدل شي تقع العله بالاسناد وهو الاكثر همدای چې سند کې رضی کتعلیل بالوقف لکه وقف وکي حدیث وقف نوی رفع وی مرفوع دی وقف کی موقوف کی والارسال یوی موصول کی مرسل نمبر 2 وتقع في المتن کی دل شي وهو الاقل خدا کم مثل حدیث لکه دا حدیث څنګه چې نه په قرات البسمله په الصلاه چې بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم په قرات کې نشي المنځ کې همغه هل العله في الاسناد تقدح في المتن ام لا سند کې علت راغله اوس د متن ته نقصان رسي کنه رسي اوس دا خبره کې چې قد تک د په المتن ما قدحها في الاسناد علت کله کله د سیوی چې لکه څنګه سند ته نقصان رسي زخمی کوي د شیطان متن ته نقصان رسي وذلك مثل تعلیل بالارسال لکه مرسل شي مرسل شو لکه څنګه په سند کې غراغلو کنه تعلیل راوړل د شیطان متن ته تعلیل ونه رسیږي علت ونه رسیږي قطخه دي چې وقد تقطع بالاسناد خاصه بكل كل شيء صرف سند تقد حورسي متن کې څه نقصان نه کوي ويكون المتن صحيحا متن درست وي مثل كذا حديث غري حديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا حديث کوم ده چې بای او مشتری ته اختیار وي کنه مجلس چې بیا ختمول شي سپر جدا شي نه بالبدن او بالقول نو زګوره دلته کې فقط وهم يعلى نه وهم شو د په دې خبرې کې له سفیان ثوری صاحب نو هغه په سفیان ثوری باندې دا خبر ورغه کې په قوله چې عمرو ابن دینار اوس د عمرو ابن دینار نسوب مراد شلو انما هو عبد الله ابن دینار دا خاصل کې عبد الله بن دینار د فهذا المتن صحيح متن په خپل دوست نور حدیثونه کې شته وین کنه په اسناد علت الغلط په سند کې غلطي ولا علت شته ویل لئن كل من عمرو وعبد الله بن دینار ثقه کا عمر بن دینار دا او کا عبد الله بن دینار دا د دواړه ثقه کسان دي نو ثقه کس کا په ثقه باندې ته بدل کې د سره متن ته تکلیف نه رسیږي لکه یو کار پلان کې سړی کړه یا تو یې شنه دینه دا کړه بل کړه دواړه د شدي ماهر دي انګیټې دې په چا جوړ کړی دا فضل رحمان باندې جوړ کړی دا په چا جوړ کړی احمد صاحب باندې دا دواړه ماهر دي انګیټانو جوړول کې خسرو دي سړای بدل کو جوړ کړی و دا خای بل دواړه تکړه دي چې جوړ کړی مو ته قبوله نو د شیت سند کې یو کس په خپل باندې خمو تامت خسي کا کاستا هغه په ځای باندې ته بل رړی هغه هم سکه دا خو لکه دی خو نه دروړه د شای کنه د دینه ویلی دی دیو جن سند کې غلطي وشو سند خو سره مقدوح شولو خو متن ته نقصان نه رسیږي شای خو صحیح ده کنه ګټه خو صحیح جوړه خو کاست صحیح نه ده خیاله وین کان سیاق الاسناد خطا اگر چې سند وروړل کې خدای وي مختی اشهر المصنفات فيه مشهور کتابونه د معلل فباري کې دادي کتاب العلل لابن المديني رحم الله نمبر 2 علل الحديث لابن ابي حاتم نمبر 3 العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل نمبر 4 العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي رحم الله نمبر 5 العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني وهو أجمعها وأوسع ده ټول جامع کتاب دی